وصیت ته چې سره کم د زکات ورکولو هیله ده د هغه رقم چې دا کمه فطرانه د دام وصیت ته ورکوي سي. اوس د دې دپاره په هغه هیله باندې چې د سید ته چې غیر سیدي هغه دم په کار دی چې فطرانه دي د اختر سره مخکې چې ولې ته د غریبانو ته ورکې هغه خپل د اختر دپاره یو شی په برابر کړي. نو دغه فطرانه په کار دی چې انسان خپل ته ورکړي. د هغه دوه ګناه ثواب دی، یو د وسیلې صله رحمي، دویم د کم حق چې دی هغه حق ته ادا کړي. او کچیرې یو سید سړی هغه چې کومه هیله ده هیله شرعي موافق بیا دغه زکات سرسایه ادا کی فطرانه ادا کی په دې کې څلور ثوابونه. اول چې څوک فطرانه ادا کوي داغه ثواب، دویم د هغه سړي ثواب دی چې کم غیر سید دی هغه قبول کا او تبلیغ یې کوي، دریم د هغه سړي ثواب دی چې د برته و هغه سید ته ورکړي، څلورم ثواب دا دی چې دا د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د شفاعت باعث جوړیږي. لہذا په دې کې دا پکار دی چې انسان د دې کوشش وکړي چې هغه سرسایه د ځای پورې ورسیږي او الله پر دې باندې اجر زیات درکړي.